إبراهيم إنك حميد مجيد. دومخیزه سره د الله نه دی خوښ. دومخیزه کېدل زموږ شریعت کې دا ښه کار نه دی. زموږ شریعت الله او رسول صلی الله علیه وسلم دومخیزه انسان ناخوښه ګڼلی دی. د دې په هکله 1541 نمبر حدیث شریف دی، 1541 نمبر. وعن محمد ابن زید، حضرت محمد ابن زید رحمه الله تعالی خپل تابعی دی او ثقه راویانو کې شمارل شوی دی. تابعینو کې د دې شمار کیږي. دا جلیل القدر تابعی محمد ابن زید رحمت الله علیه وی ان ناسا قالوا لجده، چې خلکو زما نکته ویل عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، نکی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دی. محمد ابن زید وی خلکو رال پختنه کوله زما د نکنا، او نکی څوک دی؟ عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما. عبد الله ابن عمر دا حضرت عمر رضی الله عنه زوی دی. عبد الله ابن عمر مشهور دی، دا مفتیانو صحابو کې و. پختنه تی نداو کوي سیبا انا ندخل علی سلاطیننا، مونږه خپل حکمرانانو اخوا کې کینو، مونږ خپل حکمرانانو لورزو بادشاہانو لا. فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم، نو مونږ داغي سره چې کومه خبرې کوو، داغي په خوا کې چې کومه خبرې کوو هغه مختلفي وي د هغه نه چې کومه مونږ ورپسې بار کوو. مطلب دا دی چې خپل بادشاہانو پسې چې ځان لشو بهر ورپسې غړي وړي وایو، او چې مخامخ شو بیا سیب او جیو بیا خې خبرې کوو مخامخ، چې زمونږ دا کار وسنګي. قال عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما، مفتی صحابی ورته جواب کوي كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم. دا رویه خو بمونږه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې منافقت شمارلو. دا سکار خو بمونږه د پیغمبر علیہ السلام په زمانہ کې منافقت ګڼلو. رواه البخاری، دا حدیث امام بخاری رحمه الله روایت کړی دی. عالمانو د دې حدیث مطلب دا بیان کړی دی چې د یو واقدار دلته خو د حکمرانانو بیان دالو کنه که عام انسان سړی مخامخ تعریف کوي او په شیشای بیا مذمت کوي، بد بیان نه، نو دا صحیح طریقه نه، دا ټیک کار دا ګناه ده. دیو جنا چې سپزړی هغه په زبان هم کېدل پکار. دا کومه خبره چې دلته بیان شو چې مخامخ خوایو او په شیشای بد وایو، دیتا عملی نفاق او بزدلی وای. دا انسان ډرپوک دی. د یو رښتینی مسلمان عمل بدای، د یو سچا صادق مسلمان عمل بدای. بادشاہ یو کا عام کسی چنی کی عادلی نو مخامخ هم تعریف پکار دی او په شیشه هم تعریف پکار. او که بادشاہ وی یا بل څوک مشری بد کردار ای نو مخامخ هم داغه غلط خبرو ته غلط ویل پکار دی او صحیح خبرو ته صحیح ویل پکار دی. په شیشه هم داغه غلط ته غلط ویل پکار دی او سم ته سم ویل پکار. لکه دې کلی کې هغه یو سړی او تاسو ته معلومه چې څوک بل سړی ته ویل یاره چې زموږ د مالت کې د جمعات کې دا پلانې سړی کړه دا مالت او دا جمعات وران وینه. دا خبره ورته کوله چې د بدو شامت او عین په دغه خبره دوران کې په هغه کسر ورسېدو، هغه ووري دی په ځان پوه شو چې دا خو الله د سک نو خبره بدله کوي. ما ته نه ګوره دا آرام لو خدای راوستو، ما ته چې دا سړی محله کې کنه دا محله او جمعات به همیشه آباد. ما ته ویل لونده ده کنه جبه څه ده لونده ده، داسې موړي او هغسې موړي او د پورې خاندو او داسې یو. الله دې زموږ حفاظت یا ارحم الراحمین والجلال والاکرام.